نوتو نبی اسلام ثلاثه من كن فيهم وجد حلاوه الايمان تاکہ درې شیزونه پیدا شي د ټولو نه مخکې زما محترم لومبی شی څه شی دی چې تاکہ هغه پیدا شي نو د ایمان خوږوالی به سینې ته ننوځي د ټولو نه مخکې ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه نبی اسلام مبارک وي ان يكون الله ورسوله چې په مخ ته ځمکه محبوب ترین تا ته صرف د ټولو نه مخکې رب دی او محمد دی چې د دې نه ما سوا تا ته څوک خوږ نه نو ستا سینه کې به چې کوم دی خوږوالی د ایمان نه لومبی خبره ده. اوس دې مو ته وګورو که نه چې ما ته رب خوږ دی ډېر زیات که نه ما ته اولاد خوږ دی ما ته نبی اسلام مبارک ډېر خوږ دی که نه ما ته خپل ښځه ډېره زیاته خوږه ده ما ته والدین خواږه دي ډېر که ما ته آقای نامدار محمد مصطفی خوږ دی نبی اسلام مبارک شلېدلې کپړې اچولې وې ناستو د مدینې منوره کې یو صحابیه راغله یو زنانه د الله رسول ډېرو زمانو نه یې دا شلېدلې کپړې اچولې دي پیوندونه دي پکې نبی اسلام غریبي ډېره زیاته خوښه کړې ده زما محترم موږ تاسو په غریبۍ باندې زما محترم خفه یو ډېر زیات زم د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نه فقیر بنده په مخ ته ځمکه باندې پیدا کېږي ټول سبحان الله وایي څوک چې فقیران او غریبانان دي زما باندې ټول خوشحاله اوسېږي چې موږ د آقای نامدار محمد مصطفی امتیان هم یو د هغه په نقش قدم هم الله پیدا کړي بس کوم چې مالدار بس الله دې معافي وکړي وایي د سلیمان علیه السلام په باره کې راځي چې الله ورته بادشاهي ورکړې او پیغمبر دی لیکن د ټولو مؤمنانو نه به 500 سال بعد جنت ته ځي زما محترم ولې الله ورته مال ورکړي په مال خوشحالېږم چې تا سره دنیا کې مال دی ګنه ما سره ګاډی دی نو په دې ډېر زیات خوشحاله یم ما سره بنګله ده نو ډېر خوشحاله یم ډېر داسې کټه سره مې ولیده چې مال ورسره ډېر زیات دی بنګلې ورسره ډېرې زیات دي لیکن خوشحالي ورته نشته داسې ناست دي لکه ته به الله دې معافي وکړي ته به دې چاوالی دی ډېر هم داسې ولیده د دنیا پیسې دي ورسره لیکن خوشحالي ورته نشته قسم دی موږ خو الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ دا خبره چې یو پیرم چې قدم اخلو نو خاندو چې زما محترمو چې قدم اخلو خاندو که نوړی خولې ته کوم نو هم خاندو که دې خوا نظر دې خوا طرف ته اړو نو هم خاندو الحمدلله ثم الحمدلله لیکن ډېر خلک داسې دي چې په مال باندې زما محترمو مال ورسره ډېر زیات دی زر ورسره ډېر زیات دی لیکن خوشحاله نه دي وي سکون راته نشته د زړه سکون نشته په ایمان باندې وي خوشحاله نه یم زما محترمو خبره دې پورې کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ناست و او کپړې شلېدلې وې صحابیه راغله د الله رسوله کپړې دله ګنډمه یو کورته دله نه ګنډم د الله رسوله ډېرو زمانو نه په دې کورته کې ګرځه راګرځي نبی اسلام مبارک مسکې شو ولې مې نه ده خوښه ته به محبت کې او زه به رد کوم ځکه علما کرام وایي درې څیزونه به د اولیاو دا صفت دی لا طمع ولا منع ولا جمع اولیاء کرام به درې کارونه نه کوي لا طمع طمع به نه کوي د مخلوق نه چې ګنه دی به مال سره کوي کوم خلک چې طمع کوي د مخلوق نه چې دی به مال سره کوي هغه به ذلیل او خواري کوم علما چې مقتدیانو په طمع چې مقتدی به د مقتدي جیب ته به ګوري چې دا مقتدي به مال سره کوي دا عالم به ټول عمر خواري زما محترمو ولا منع ومنع بمنكي چې چا سره محبت کوو نو منع به کوو زما محترم ولا جمع او جمع بمنكي جي درې صفات د اولیاء دي یا ساتي څو صفات دي زه تاسو ته اکثر خبره کوم دا مسکه ځکه پرېږدم چې تاسو نه بیا څو صفات دي اواز نه راځي څو صفات لا طمع ولا منع ولا جمع بلکې زما محترم نو خبره مې دې پورې کوله نبی اسلام ته منع ونه کړه وایي ته به محبت کې او زه به منع کوم دا لړه کورته وګنډله نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کورته واچوله ګرځېده ټولو صحابو ته د الله رسول نن ډېر زیات ښکلی ښکاري هسې ښکلی لیکن نن ډېر زیات ښکلی یو صحابي دی هغه صحابیو پسې عین انخته چې الله رسوله نن د حسن زور کړی دی نبی سره ډېر صفات یې وله بیان کړه وایي د الله رسوله ته نه دا کورته په تا باندې ښکلی ښکاري ډېر صفتونه یې کول نبی اسلام مبارک پوه شي مقصد دې څه دی خبره کوه مونږ چې چا صفت کوو یا چا رای کوو که نه مونږ وایي مقصدي خبره کوو مقصد دې څه دی وایي مقصد څه دی وایي د الله رسول دا کومه کورته چې دی اچولی دی دا ما نه رانکړی شي نبی علیه السلام مبارک مسکی شي ولې به در نکړی شم په هغه ځای باندې شنېدلې کورته نبی علیه السلام مبارک واپس یې واچوله پاکه کورته نوې د بدن نه ویسته هغه صحابي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نه یې ورکړه ټول صحابو ته غوسه دي
چې عبدالرحمن دا دې څه وکړه نبی علیه السلام د ډېرو زمانې نه په شرېدلو کپړو کې ګرځي دا دې څه وکړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په جړا شو عشره مبشره صحابو کې دي عشره مبشره هغه صحابه دي چې دنیا کې ورته د جنت ټکټونه رب را لېږلي دي چې تاسو ما بخري سبحان الله عبدالرحمن بن عوف د عشره مبشره ورته جاړي وي قسم دی دا کور ته ما ته اچولو دپاره نه ده اخیستې دا کور ته ما صرف د یو شی دپاره اخیستې ده چې د نبی اسلام مبارک د تن نه مې ویسته ما سره صرف یو فکر دی قسم دی چې زه دا وصیت وکم چې کله زه وفات شم ما کله کنده تښکته کوې دا کورته چې نبی اسلام مبارک په بدن کړی ده ما ته به د کفن په طور باندې دا کورته واچي دا مې ځکه واچوه ټول سبحان الله سبحان الله هغې سره چې د مرګ فکر و ډېر زیات زه ایمان پکې څنګه و د مرګ فکر و